بسم الله الرحمن الرحيم. فصل: العكس المستوي ويقال له العكس المستقيم وإذا، وهو عبارة عن جعل الجزء الأول من القضية ثانيا والجزء الثاني أولا مع بقاء الصدق والكيف. ليس بدي فصل کی د عکس بیان کیږي. مونږ ویلیو د پکې باندې قایس مونږ ویلیو چې کله د قضایو نه فارغ شو اوس د قضایو احکام بیانې. په احکامو کې یو حکم د تناقض او دویم حکم د عکس بیانې. عکس تعریف بکو او به په محصورات اربعو کې د هرې قضیه کا څنګه دغه بیان بکو. موجبی کلی بچا کسوي، موجبی جزئی بچوي. نو دې فصل کې صرف دغه دوه مرکزی خبرو بیان دي. خانو واوري مولوی صاحب، عکس په لغت کې الټا کول ته ویل کی او اصطلاحي تعریف عکس به په دوه قسمه معنی دي. یو ته عکس مستوی و یو ته عکس نقیض ویل کی. عکس مستوی، عکس نقیض. عکس مستوی دي ته ویل کی تعریف خپل کتاب والا کړی دی. د قضیه اول جز ثانی ګرځول او د قضیه ثانی جز اول ګرځول. پوه نه شولې په سم ویل قضیه اول جز ثانی ګرځول اول ګرځول. عکس مستوی چاته ویل کی د قضیه اول جز ثانی ګرځول او ثانی جز اول ګرځول. لکه مثال تاسو وګورئ، كل انسان حیوان. دا څه ده کنه؟ اوس چې عکس کې څه بشي؟ بعض الحيوان انسان. د موجبی کلیه کس موجبه جزئیه راځي دا ورسته ویو. نو څه ګوري كل انسان موضوع حیوان محمول. نو کس به څنګه بعض الحيوان محمول نه موضوع جوړ کړ. بعض الحيوان انسان ونه رسیدلې شي. دا عکس مستوی تعریف دیکھا. د قضیه اول جز ثانی ګرځول او ثانی جز اول ګرځول. وګورئ ترشان العکس المستوی ويقال له العکس المستقيم. عکس مستقیم متهم وي ايضا وهو عبارة عن عن جعل الجزء الاول غزول الجزء اول من القضيه د قضیه ثانيا ثاني والجزء الثاني او الجزء الثاني اولا اول غزول. شرایط پکې شته. شرایط پکې سری ما بقاء الصدق زم الاول کنه سره د بقا د صدق نه. صدق څه مطلب؟ کاوله صادق او دیو صادق خلاف کې شرط دی. دو شرایط دي. والکیف یو سره د بقا د کیف نه څه مطلب؟ یو موجبه وا بل به موجبه وي، یو سالبه وا بل به سالبه وي. مولوی صاحب قسمه دا تناقض نه بیان هو عکس تناقض دین نه وباسي. دا کس خبره شروع ده. تعریف به شروع د قضیه اول جز دویم ګرځول او دویم جز اول ګرځول. شرایط دي شو دوا. صدق وب کې باقی وي. څنګه چې مخ کې صادقه وا عکس نفس پم صادقه. څنګه چې مخ کې کای بم بږي وي موجبه وا رستم څه وي موجبه وي. مخ کې سالبه وا عکس نفس پم سالبه وي. سازي ولا دا خو تعریف ختم شول سره د شرایطو. تعریف مو شو شرایط مو شو. وڅ راځي احکام ولمني چې ما تاسو دغه خبره ودای چې محصورات اربعو کې وقوع څنګه راځي دا بیان وکړي. ناول قضیه د موجبه کلیه څوک د موجبه کلیه کسبه موجبه جزئیه راځي. د موجبه کلیه کسبه څوک راځي؟ اذا شو د نمبر د سالبه کلیه کسبه سالبه کلیه راځي. شرط حذف کوي او سالبه الکلیه تنعکس كنفسها. سالبه کلیه کسبه سالبه کلیه راځي. اذا شو دریم د سالبه د موجبه جزئیه کسبه نه راځي. موجبی جزئیه کسبه ناراضی. نه د سالبی جزئیه کسبه هم ناراضی. به وری مې سر نه توجه وکړه. عکس په لغت کې مال الټا کول ته ویل کی. اصطلاح کې د قضیه اول جز ثانی ګرځول او ثانی جز اول ګرځول. دو شرایط دي پکې کای په کې باقی اختلاف بقاء صدق بوي. صدق به باقی پاتې کمخ کې صادق وسوم وي او کای به باقی پاتې که مخکې موجبه او وصف موجبه که مخکې سالبه وا وصف سالبه. وس په محصول څلور قضیو کې داری و محصولات اربعو کې داری و کس بیانو. نو مولوی صاحب د موجبه کلیه کسر راځي موجبه جزئیه. دا شو داوا شو. دویم د سالبه کلیه کسر راځي سالبه کلیه.
سالبه کلیه څو شو دوا دریم د سالبي جزئیه کس ناراضي څلورم د موجبي جزئیه کس هم موجبه جزئیه راځي د موجبي کلیه کس موجبه جزئیه د موجبي جزئیه کس هم موجبه جزئیه او د سالبي کلیه کس سالبه کلیه او د سالبي جزئیه کس ناراضي بس استګوري خلیل دلایل دی یو اعتراض جواب پکې دی وګورئ لکشان پس سالبه الکلیه تو دغه لګا سالبه کلیه چې راته نه کیسو کا نفسها د دې عکس برازي خپل ځان ته یعنی سالبه کلیه ته قولک لك استقول لا شيء من الانسان بحجر سالبه کلیه ده کنه زم راولې او ته اقسم راړو اقسم مستوي دا کوم څه خبر شي کنه برابر شو وګورئ فصالبه الكليه تناقص كنفسها كقولك لا شيء من الانسان بحجر وسوګورئ لا شيء من الانسان موضوع ده بحجر محمول ده بحجر نبا موضوع جوړکو او د انسان نبا څه جوړکو محمول يعني عاكس الى قولك لا شيء من الحجر بانسان نبيږي په دلیل سره لکه چې د سالبي کلیه ک سالبه کلیه راځي دلیل بدلیل الخلف سره راځي دلیل خلف توجه کله شان وایي موږ ول د سالبي کلیه ک سره راځي سالبه کلیه دا ځکه کته سالبي کلیه ک سالبه کلیه نه معنی سالبي کلیه نقیض به معنی او د سالبي کلیه نقیض موجبه جزئی نو کله سالبي کلیه عکس سالبه کلیه نه معنی موجبه جزئی به معنی ځکه نقیض دی ارتفاع نقیضین نه خونه راځي کنه چې سالبه کلیه نه معنی بل څوک نشته به څه معنی موجبه جزئی به معنی ا موجبه جزئی چې دی معنی لا به ته اصل یو ځای کنه به خبر ورانیږي چې دا قرآن شول خپل من خبره صحیح شو لکه دوا دغه چانس دی دا سره یا خو سالبه کلیه و معنی دغه منګه مې به معنی کدا نه معنی بس دویم چانس صرف یو چانس دی موجبه جزئی به معنی او کغه دی معنی لا به اصل یو ځای کنه به خبر ورانی خبر ورانی کې مطلب دا غلطه ده دا غلطه ده سالبه کلیه خپل صحیح شو کتاب کې بیان یې کړي ته ګوره تقریر ده انه ولو لم يستقل شيء من الحجر بانسان کدا که صحیح شي دا سالبه کلیه ده کنه اصل قضیه څه لا شيء من الانسان بحجر کنه نو اوس که چره صحیح نشي لا شيء من الحجر بانسان عند صدق قولنا سرد دین دا قول صحیح دی چې لا شيء من الانسان بحجر دا خو صحیح دی کنه لسرق نقيض د سالبي کلیه نقیض به صحیح شي ان یغسر قولنا بعض الحجر انسان به صحیح شي بعض الحجر انسان اوس راځي مليسب لا شيء من الانسان بحجر دا بصغراشي لا شيء من الانسان بحجر او بيبس شري بعض الحجر انسان نص هذه وسط لريكا دسي بشي بعض الانسان ليس بانسان کافي سنشته کافي چا سنشته کافي پانه تشه پانه نشته کتاب ما راکستا پین را دا بتا سو اشکالو کې بس کو ور اصل کې دسي دي لا شيء من الانسان بحجر خالي تکنا اصل قضيه هو دې عکس چې دی غدا دی لا شيء من الحجر بانسان هو دا یو عکس دی کدا نه مانی د دې نقیض به مانی هغه څه دی بعض الحجر ابدا شي بعض الحجر انسان کاری کنه اوس هغه د اوس دوړ یو ځای کو برابر دا صغرا کو دا کبرا کو یو ځای لا شيء من الانسان بحجر بعض الحجر انسان دا دوړ هدي وسد دي کا وسد بغرزه کنه هم ان شاء الله اخیره کې یو قانون وایو چې کله په قضیه کې سلب ایجاب او سلب لکه یو قضیه سالبه او بل موجبه و نتیجه چې روباسو سالبه بروباسو او یو قضیه کلیه و بل جزئیه و نتیجه چې روباسو جزئیه بروباسو اوس باندې نتیجه څه راوځي اجر کټ کا بعض الانسان ليس بانسان دا صحیح ده غلطه ده وزمن خبرو معنا دا یو څه ته مونږ حجر جوړ حجر دی محمول باندې یو څه جوړی کړ دا شکل اول دی شکل اول له ان شاء الله 300 پیژنې په صغرا کې محمول له کبرا کې موضوع ده دا چې تکټ کو الله شيء من الانسان به انسانون پاتې کیږي کنه او جزئیه به جوړه کا بعض الانسان ليس بانسان
ولې د نور سره به څه ټول لیکل غواړي توجه کم ځای نه دی فنظمه مع الاصل من بلا سلسله مرګري کو نقول موږ دا سی وایو بعض الحجر انسان ولا شيء من الانسان بحجر نتیجه به بعض الحجر ليس بحجر موږ چې کوم روي سلام ټیک وکا موږ کبرا کړي و د صغرا دی جوړ کړل نخیز نه صغرا جوړ کړل موږ حالت کبرا جوړ کړی و کدا شی هم صحیح ده بعض الحجر ليس بحجر دا غلط نتیجه ده فيلزم صلب شيء النفس ودي کې سلب د شی راځي د خپل نفس نه حجر نه فکیږي وذلك محال نه دا خو جائز ده محال ناممکن ده وصالبه الجزئيه دویم لراشي دمه څه خبر وصالبه جزئيه کسب څوک راځي صالبه جزئيه وصالبه الجزئيه تو صالبه جزئيه چې حالات نه کې لزوما ریا کس بالکل ناراضي دا ویلو کنه لجواز عموم الموضوع في الحمليه دې وجه سره ولې سب چې د صالبه جزئيه کس ناراضي توجه وې دا جائز ده کې دې شي په صالبه جزئيه کې موضوع چې د عام وي موضوع څه وي عام وي دا عام شي نه خو خاص نه پکول شي بعض الحيوان ليس بانسان دا هو کول شي دا عام شي نه خاص نه پکول شي نه پیږي خبره مانی اوس که چرتا کس وکي نه به حیوان محمول کې انسان بس کې موضوع کې نه به حیوان د انسان نه نفي کې دا اصل کې محمول نفي کېږي د چانه د موضوع نه کنه که موضوع عام و انا محمول ته نفي کې خو صحیح به بعض الحيوان ليس بانسان صحیح دی اوس که الټه کې بعض الانسان ليس بحيوان بشي دا غلطه وګورئ راشه جواز ځکه جایز د عموم د موضوع په حملیه کې یا د غشان عموم د مقدم په شرطیه کې مثلا لکه مثال دا خبره یسوق بعض الحيوان صادق دی دا چې بعض حیوان ليس بانسان وليس يسوق بعض الانسان ليس بحيوان دا حسین دی والموجبه الكليه تناقص الى موجبه جزئيه درې مل راشي موجبه کلیه کسب راځي موجبه جزئیه نه پیږي به موجبه کلیه کسب څه وي والموجبه الكليه تو موجبه کلیه چې دا تناقص الى کسب راځي الى موجبه جزئيه موجبه جزئیه فقولنا لك دا قول زمن چې کل انسان حیوان موجبه کلیه ده کنه یا کس چراولی د سی بنوي چې کل حیوان انسان دا نشي ویلې بلکې څه وي بعض الحيوان انسان يناقص قولنا بعض الحيوان انسان ولا يناقص الى موجبه كليه موجبه كليه کسن شرا وصله لانه يجوز ان يكون المحمول بالتالي عمل دا ولي بل شي توجه کې لक्षण منګ ویلو د موجبه کلیه کس په سره راځي موجبه جزئیه دا ولي د موجبه کلیه کس موجبه کلیه ځکه نشرات للی کې دې شي محمول په حملیاتو کې یا تالی په شرطیاتو کې محمول عام وي عام سوي عام وي او عام خاص ثابت وي دا خبره بالکل ټیک ده عام سي کوم ځای کې خاص موجود وي عام هم موجود وي کل انسان چې موجود څه خاص محمول چې حیوان هم موجود وي موجود شو کنه خو اوس کده سې کې چې اوس عکس وکړو تعالی عام دی هغه نه موضوع عام جوړ کو به دا و چې کوم ځای کې عام موضوع موجود دلته به خاص محمول موجود ده غلطه ده عام چې کوم ځای کې موجود وي دلته خاص موجودواله دا صحیح ضروری ده نه ده ضروری حیوان به انسان بني نه ویږي په خبره مانی لیسه اصل کې حساب داسي په قضیه مثبته کې موجبه کې چې محمول ثابتی کې موضوع ده نو که محمول عام او موضوع خاص و بالکل ټیک ده کوم کې چې موضوع ثابتی کې خاص ده عام خاص ثابتی کې هغه اوس موږ محمول عام ده دا عام محمول ده دا موږ موضوع جوړو څه جوړو موضوع او به دا او د موضوع چې خاص راغین محمول جوړ کو او چې لکه د عام موضوع چې کوم ده کې موجوديږي خاص به موجوديږي غلطه ده عام سره خو خاص موجود ضروري نه دي کنه وګورئ لانه يجوز جائز يكون المحمول بالتالي چې محمول تالي عام وي کما فی مثال لګدي مثال کو سو ګوره کل انسان حیوانن کی بر ګوره چې کله خبر کوله به ټول بر ګوره کل انسان حیوانن کی محمول عام ده کا او دا محمول ته موضوع جوړه کده چې شي کل حیوان انسان دا صحیح ده فلا يصدق كل حيوان انسان وها هنا شك تقريره قولنا كل شيخ كان شابا موجبة كلية صادقة مع أن عكسه بعض الشاب كان شيخا ليس بصادق لا اعتراض کی دغه جواب کوي نور رحمان نور خان هغه دا تاویل چې د موجبه کلیه کسب راځي موجبه جزئیه
زه به دروغ یم موجبه کلیه به او عکس به موجبه جزئیه نه شي تراز باندې ورسېده لکه مثال به تور باندې دا یو ترکیب دی کل شیخ کان شاب هر بوډا سړی مخکې ځوانو دا صحیح ده صادقه ده کنه کل شیخ موجبه کلیه ده دې عکس موجبه جزئیه ده هغه صادق نه دی امنګ خو په عکس کې ویلیو که اصل قضیه صحیح صادقه وا دا عکس نه بس هم څه صادقه دلته خو باور مخکې نه صادقه ورسته بني لکه وزدا صادقه ده کل شیء کان شاخا نه کل شیخ کان شابا هر بوډا سړی مخکې ځوان دا صحیح ده خو دې عکس بعض الشاب بعض ځوان سړی چې دی کان شیخا دا مخکې بوډاو دا صحیح ده ځوان سړی مخکې بعض ځوانان چې مخکې بوډاګان او بس ځوانان شي دا صحیح ده نو څه ګوره اصل قضیه موجبه کلیه صادقه ده او عکسي موجبه جزئیه دا صادقه نه ده تراس پوه شو نو ګوره تلک وها هنا شکون دل ته شک دې تقریر ده چې ان قولنا كل شيخ كان شاب بندا قول زمونږ چو ان قول لنا كل شيخ كان شابا موجبه كليه صادقه موجبه كليه ده صادقه ده مع ان اکثر سره دینه دې عکس چره بعض الشاب كان شيخا ليس بصادق صادق نه ده جواب یې سره مولي سره دې دوه جواب کړی اول جواب دار ته لږ ځان پوهه کې به عکسونه کوا دا کته چې کما کس سره دا کس نه ده چې بعض الشاب کان شیخا دا کس نه ده بلکې کس ده بعض من کان شابا شیخ وینه شری به اکس سره سره بعض شاب کان شیخا موږ یې اکس باندې ته نه پوهه ځکه دوران کار دی وکړلو اصل ترکیب دار کل شیخ دا موضوع ده کان شابا دته محمول شابن سره د کان نه محمول دی شابن سره د کان نه محمول دی او د کان نه غیر محمول کو ځکه وران شو تی سره د کان نه راواله د سی بشي به موضوع جوړه کا یعنی شابن چې کنه سره د کان نه دا محمول تی راواله موضوع جوړه کا د سی بشي بعض من کان شابن بعض هغه څوک چې هغه ځوانانو شیخ نن بوډا دی دا غلطه ده صحیح ځینې مړي دي او ځینې وس ژوند دي بوډاګان او صحیح شو راغا وجيب جواب ورکوانو بیان ناکسو ليس ما ذکرتا که سیاغه نه کوم تا ذکر کړي بلک سو وخت کم دي بعض من کان شابا شیخ بل جواب یې واره بل جواب هم دې مولوی صاحب اے په مونږ ویلو بقا د صدق بوي بقا د کیب بوي خو بقا د نسبت شرط نه لري چې مخکې ماضي او وسم د ماضي مضارع ک کنه د څه بشي كل شيخ كان شابا دي د څه وای وس بعض الشاب يكون شيخا وسم ټیک شي هغه چې کوم شان رئیسره وقت شان شو خیالم ده کنه هغه غلط رئیسره بعض الشاب ماضي وانت وای بعض الشاب كان شيخا غلط او شيخا غلط او بعض الشاب يكون شيخا بس شي بعض ځوانان بس بوډاګان دي نسبت باقا خو شرط نه کنه وقد يجاب به وجه اخر وهو ان حفظ النسبه ليس بضروري نسبت حفظ ضروري خو نه دي بالعكس باکس کې باکس او بعض الشاب يكون شيخا بشي وهو صادق لا محاله ويشلي به اخري قضيه د موجبي جزئيه کس منګ الموجبه جزئيه راځي والموجبه الجزئيه تناقص الى موجبه جزئيه كقولنا بعض الحيوان انسان ينقص الى قولنا بعض الانسان حيوان دې تکسر له چلګه بعض انسانان حیوانان دي ته به دا نه چې ټول حیوان دي مخ نه غینه نه کوي بعض انسانان حیوان دي بس وقد يورد على انعكاس الموجبه الجزئيه واستعمال میں اعتراض کرنے مې صاحب دغه جواب کړي تا ویل چې د موجبي جزئي عکس په موجبه جزئيه راځي زبر دروخه ما غلط وای نه راځي لکه مثال به تور مانی دا ترکیب وګورئ بعض الوتد في الحائط برو وګورئ بر بعض الوتد بعض میخونه په في الحائط په دیوالونو کې دا صحیح ده کنه صادقه ده دغه سرو بازا بعض الحائط في الوتد بعض دیوالونه په میخونو کې دا صحیح ده تا خپل چې موجبه کس موجبه جزئیه غلط شو اکس او قضیه سره لازمي قضیه صحیح او اکس به صحیح جواب وګورئ د لکشان وقد يورد اتر یقینا واردی کی په انعکاس ته موجبه جزئیه معنی کا نفسیات چې موجبه جزئیه ته نسبت عکس کیږي چې شواردیږي اراده اعتراض وهغه دار چې ان بعض الوتد في الحائط صادق ده صادق ده وعكس اني بعض الحائط في الوتد غير صادق ده صادق نه ده والجواب ان لا نسلم ان عكس هذه القضيه ما قلت وليس دلته ما غلطي کړی ده
بعض الحائط فی الوتد څنګه دی بعض الوتد فی الحائط نو فی الحائط صرف حائط درخست معمول موضوع واقع کړی دا نه فی سره رواله څوګه فی سره دسی بشي وس بعض الوتد فی الحائط صحیح ده کنه بعض الوتد بعضی میخونه فی الحائط دیوالونه کې دا صحیح ده نو فی الحائط پورا رواله موضوع کا بعض ما فی الحائط وتد وصحیح شو تخیل مو فیب کې پرې کېو بعض هغه شی چې په دیوالونو کې وتد نغمي خونه دي نه پیږي په والجواب ان لا نسلم من تسلمو چې اناکس هذه القضيه ما قلت اكس دي قضيه غره کم چې تاویلو چې هغه سره من بعض الحائط في الوتد دانه دي بلکسو بعض ما في الحائط وتد ولا مريد في صدق شک نشته دي په صدق کې وباقي مباحث الوقوس او د عکس نور باسونه یعنی من بیان کې د موجهات او عکس شرط عجیب کې ډېر مشکلو د شرطیات او عکس فمذکور في المتولى